ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو د رب کریم او رب لا یزال لاکھ لاکھ شکرونه دي چې موږ او تاسو یې دوانو جهان د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي او ټول په جمع وایي الحمدلله. ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم الشان مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه. په دې مبارکه میاشت د محرم الحرام کې د عزتونو او د برکتونو په میاشت کې حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نه راواخله د حضرت سیدنا امام حسین چې د حضور علیہ السلام مبارک د خاندان ګلونو چې د دې سره کوم نسبت او تعلق دی هغه بالکل واضح دی. د محرم الحرام لسمه ورځ چې د هغې ته عاشوره وایي هغه تېره شوه. ځای په ځای باندې د حضور علیہ السلام غلامانو عاشقانو د اهل بیتو سره د حضور علیہ السلام مبارک خاندان سره د خپل مینې او محبتونو اظهار وکړ او دا د اهل سنت و جماعت نښه ده چې د دوی په سینو کې مینه او محبت د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم هم شته. د دوی په سینو کې مینه د حضور علیہ السلام د اهل بیت هم شته او د دې په رګ رګ کې مینه د مدینه منورې د کریم آقا صلی الله علیه وسلم د ښایستو صحابه کرام هم شته. په دې وجه باندې چې هره مقدس راځي چې په هغې که یو خصوصي نسبت دی د صحابه کرامو سره د هغې د عظمت چرچې وي، که د اهل بیتو سره د هغې د عظمت چرچې وي او وخت چې دی زمانه چې ده هغه سکنډ په سکنډ ټوله د حضور مبارک ده. ځکه که مونږ اهل بیت منلی دي هغه هم د حضور د خاطره منلی دي. که مونږ د حضور علیه السلام صحابه او مینه په محبت په زړه کې دی هغه هم د حضور د خاطره دی. او دا زه نه وایم حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک با حضور مبارک ته په خپل زبان کې په شعر کې یو خبره کړې وه او بیا پې څوک نه پوهېدل، په هغې حبشي زبان باندې څوک نه پوهېدل. نو حضرت سیدنا حسان ابن ثابت ترجمه په عربی کې وکړه او ترجمه یې دا وه چې اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بک فینا یضرب المثل. یا رسول الله تر قیامته که خلق ذکر کوي او تر قیامته ستا امت زمونږ نوم اخلي او غټ غټ مثالونه ذکر کوي او په هغې کې زمونږ نومونه اخلي، نو یا رسول الله دا زمونږ نوم به زمونږ د وجې نه وي، دا زمونږ نوم چې یادېږي دا به ستا د خاطره یادېږي. په عشق ستا مشه نصیب لکه بلال داغونه، بابا جی مبارک فرمائی په عشق ستا مشه نصیب لکه بلال داغونه چې په احد احد نارو ستړی ستومان نه یمه او زه په جانان باندې ژوندی یمه په جان نه یمه تیر بله دواړو کونه شم خو له جانان نه یمه او زما چې څومره ارمانونه دي د یار د کوڅې زما چې څومره ارمانونه دي د یار د کوڅې ارمانی دومره د رضوان د ګلستان نه یمه زما چې څومره ارمانونه دي د یار د کوڅې ارمانی دومره د رضوان د ګلستان نه یمه او په عشق ستا مشه نصیب لکه بلال داغونه چې په احد احد نارو ستړی ستومان نه یمه او ما محمد امین په خپل جانان ایمان راوړې زه تېرېدونکې په هېڅ شان له ایمان نه یمه. یا رسول الله چې دا زمونږ تذکره کېږي دا به ستا د خاطره کېږي او که تر معاشره د چا نوم یادېږي هغه به هم د حضور د خاطره یادېږي. که څوک کامیابي بیا مومي اب هم د حضور علیه السلام در ته ځان سپاري نو هله به کامیابېږي. او که څوک خپل ځان له دنیا او آخرت ښایسته کول غواړي سوال نه پیدا کېږي چې هغه په بل څه کې ښایسته شي چې تر څو یې د مدینې منورې د جانان مبارک غلامي نه کړې او چې کله د دې مبارک غلامي وکړه بیا دنیا هم کامیابي ده بیا آخرت کې هم کامیابي ده.
ځکه عزتمندو نن که موږ د اهل بیتو تذکره کوو د هغې د محبت او د هغې سره د نسبتونو نو د دې وجه هم دا ده چې د دې نسبت د مدینې منورې د جانان سره او چې چا د نسبتونو قدر کړی دی هغه الله په دنیا او آخرت باندې کامیابی ورکړي دي. بابا جی مبارک په چې کله مدینه منوره کې ګرځېده نو د مدینې منورې خوره به یې چې لیده نو هغې ته به یې ویې تا ته چې خورې د فردوس تر ګلو ښکلې ښکاري نن په هغو لارو کوڅو کې تلل کوې زړګیه په اوسېدو د مدینې منورې زړګیه او ډېر ملامت شوې چې ژوندې ګرځې نمرې زړګیه په اوښکو ګرمو خو جانان پسې تا هر ځای جړل دلته پکار دی ګرمې وینې که لرې زړګیه او عرش نه چې پورته تا منله د محبوب درشله نن د هغې درشل په خوا کې جړېدې زړګیه. دا عزتمندو څه دي دا د هغې نسبت قدر دی چې چا ځان د الله او د هغه د رسول در ته سپارلی دی هغې ته الله کریم جل جلاله کامیابي ورکړې ده هغې ته الله جل جلاله کامرانی ورکړې ده. نن ضرورت د دې خبرې دی چې موږ د دغه نسبتونو قدر وکړو. اهل بیتو چې کوم دی د هغې نسبت ډایرکټ د مدینې منورې د جانان مبارک سره دی. همدارنګې عزتمندو چې د زما د مدینې منورې د جانان د ګلستان ګلونه وي او د هغې مبارکو سره نسبت دي نو چې کوم عاشقانو د هغې در د خور و قدر کړی دی نو د هغې په زړه کې به بیا د کریم آقا د هغې اولاد څومره قدر وي او بیا اولاد هم داسې اولاد چې هغوی د خپل نیکه د دین دپاره خپل داسې قربانۍ ورکړې چې خپل مال جان اولاد بچي دا هر څه قربان کړه مګر د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین جنډۍ تر قیامته پورې بلنده ودروله. ځکه زمونږ دا فرض جوړیږي چې مونږ او تاسو د هغې سره محبت وکړو او دا محبت اسلافو مونږ ته ښودلی دی دا محبت چې کوم دی زمونږ مشرانو مونږ ته ښودلی دی دا محبت مونږ ته صحابه کرامو ښودلی دی. مدائن چې کله فتح شو د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې او هغې مبارک له مال غنیمت راوړلی شو نو چې کله مال غنیمت کېښودی شو نو حضرت سیدنا امام حسن رضی الله تعالی عنہ مبارک راغی او هغه فرمایل یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین آتنی حقی مما افاء الله علی المسلمین اے امیر المؤمنین چې الله جل جلاله مؤمنانو لکه مال غنیمت ورکړو په هغې کې زموږ حصه راکړه. هغې مبارک ورته وفرمایل فقال له الرحب والکرامه وی مرحبا ټول عزتونه او خوشحالۍ چې دي دا ستاسو قدمونو کې پراته دي. وامر له ب1000 درهم زر درهم حکم یې وکړ چې زر درهم حضرت سیدنا امام حسن له ورکړئ. دا مبارک لاړو حضرت سیدنا امام حسین راغی هغه مبارک مو فرمایل امیر المؤمنین چې څه حق الله جل جلاله زمونږ چې کوم دی په مال غنیمت کې تا سره کېږي والله مال غنیمت مسلمانانو له ورکړی حصه پکې راکا برخه پکې راکا مبارک حکم وکړو وی زر درهم دی لم ورکړئ. چې کله حضرت سیدنا امام حسنین کریمینو هغې زر زر درهم واغستل نو په دغه وخت کې چې کوم دی څه راغی حضرت عبدالله ابن عمر راغی رضی الله تعالی عنهما دا د حضرت سیدنا عمر فاروق بچیو دا مبارک راغی چې کله راغی نو دی مبارک مو فرمایل چې امیر المؤمنین چې سمال غنیمت الله پاک مؤمنانو له ورکړی دی او په هغې کې زما کومه حصه او برخه کېږي هغه مال راکا. دی مبارکو څه کم دی حکم وکړو خو څه باندې فامر له ب500 درهم 1500 درهم یا زما دی زوی له ورکړئ. حسنینو کریمینو ته زر زر درهمه دی مبارکو ته یاد کوي 1500 درهم ورله ورکړئ. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل والد محترم ته فرمایي چې امیر المؤمنین ما ته دا وجه بیان کا چې هغې له دې زر زر درهم ورکړه ما له دې 1500 درهم راکړه حالان کې زما حیثیت دا په کم ټایم کې انا رجل مشید اضرب بالسیف بین یدی رسول الله والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ. حالت داو چې کله زما په لاس کې توره وه او ما به د حضور په وړاندې جنګونه کول او د حضور دشمنان به مې چې کوم دی تس نس کول او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین دپاره ما کم وخت کې توره په لاس کې اوچته کړې وه نو په هغه ټایم کې حسنین کریمین ماشومان واړه واړه بچیو د مدینې منورې په لارو کوڅو کې به ګرځېدل واړه واړه بچیو په هغه ټایم کې ما سره به توره په لاس کې او د حضور په وړاندې ما جنګونه کړي دي نو هغې له دې زر زر درهمه ورکړه ما له دې 1500 راکړه دا وجه راته بیان کا. هغې مبارک ورله څه ناشنا جواب ورکړه ستاسو ایمان به تازه شي. او هغه جواب داو چې څه ورته فرمایي جواب داو ستاسو توجه غواړم
ورته وی آو دیله چې الله جل جلاله کم خصوصیت ورکړی دی هغه خصوصیت په کائناتو کې الله چالم نه دی ورکړی پوهېږئ دی باندې دوی له چې الله کم شان و مرتبه ورکړې ده هغه شان و مرتبه الله په کائناتو کې یو خاندان لم نه ده ورکړې چې دا د چا بچی دي نو ما ته ووایه فاتنی بابن کا ابیهما ما له یو داسې کائناتو کې وګرځه چې حسنین و کریمین له الله څنګه پلار ورکړی دی داسې پلار ما ته په ټولو کائناتو کې د بل چا وښایه و امن کا امهما او چې دی له الله جل جلاله کومه مور بی بي ورکړې ده کائناتو کې وګرځه دغسې د حیا د عفت او د پاک دامنۍ غر ما ته بل وښایه و جد کا جدهما چې دی له الله جل جلاله کوم نیکه مبارک ورکړی دی په ټولو کائناتو کې وګرځه که داسې نیکه د بل چا وي و خالن کا خالهما او داسې ترور چې الله او داسې ماما او داسې تروریانې چې الله جل جلاله دی له ورکړي دي ما ته وښایه که په ټولو کائناتو کې داسې ماما او داسې تروریانې د چا وي همدارنګې عزتمندو انسان سوچ کوي چې دا کوم عظیم خاندان دی دا کوم عظیم خاندان دی چې نه داسې ماما د چا شته نه داسې پلار د چا شته نه داسې نیکه د چا شته نه داسې نیا د چا شته نه چې کم دی دغه رنګې تروریانې د چا شته فرمایي چې اما ابوهما فعلی المرتضی دی له چې الله جل جلاله کوم پلار ورکړی دی نو د هغه نوم دی علی المرتضی په کائناتو کې وګرځه داسې پلار خو د چا پیدا کا وګرځه ټول داسې پلار خو د چا پیدا کا چې چال الله جل جلاله د شجاعت او د بهادرۍ یو داسې عجیبه ګور ورکړی او یو داسې الله جل جلاله شان او مرتبه ورکړې وه چې کله مرحب میدان ته راووته او هغه وې څوک شته چې زما مقابله وکړي زه هغه یم چې ما ټول خیبر والا پیژني چې زه چې کم دی داسې پهلوان یم چې زما مقابلې ته څوک نشي راتلی حضرت سیدنا علی المرتضی میدان ته راوځي او چې کله دی مبارک چې کم دی میدان ته راوځي نو دی مبارک رجز وی او رجز دا دی چې انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریه المنظرا زه هغه شخصیت ما خلق برستو پهلوانان جوړیږي خلق برستو پهلوانی زده کوي زه چې مور پیدا کړې ما نو د پیدایش په ټیم کې مور ماله نوم چې کم دی حیدر کرار کې ښودلی دی زما ماسې په لیدو باندې څه کېږي دشمن نزله بهر ته راوځي زه الله جل جلاله داسې ماله چې کوم دی شجاعت او بهادري را کړې ده نو یې بچې وښایه که داسې پلار د چا وي و امن که امهما او داسې مور لکه کومه مور چې الله جل جلاله حسنین و کریمینو له ورکړې ده خاتون جنت د جنتیانو سرداره د جنتي بیبیانو سرداره که هغه مبارکه فاطمه الزهرا هغې غوندې مور چاله ورکړي بس بیا ما ته وښایه چې کومه مور الله جل جلاله حسنین و کریمین له ورکړې ده او بیا ورته فرمایي چې داسې خو د یو یو هستی په فضیلت باندې انسان لګیا وي هغې خو ختمیږي نه بیا ورته فرمایي چې ما ته وښایه و جدن که جدهما ما ته وښایه چې داسې نیکه الله چاله ورکړي لکه کم نیکه چې الله حسنین و کریمین له ورکړی دی داسې نیکه به چېرته پیدا شي وی نه پیدا کیږي او حقیقت دا دی چې د دوانو جهانو سردار مبارک یو ځلې جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي جبرائیل تا خو ډېر خوبان لیدلي تا خو ډېر خوبان لیدلي تا خو ډېر انبیاء کرامو له تلې ته خو انبیاء کرامو حسنونه د هغې اخلاق د هغې چې کوم دی کردار د هغې شان د هغې مرتبه دې لیدلې د آدم علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام غوندې د حسن شاهکار دې کتلی دی عیسی علیہ السلام او موسی علیہ السلام غوندې ځوانان دي کتلی دي مال جواب راکړه زما غوندې دې څوک لیدلی دي حضرت سیدنا ابراهیم علیہ السلام جواب ورکړي قلبت مشارق الارض و مغاربها یا رسول الله مشرق او مغرب میں لټ پلټ کړي دي خو ستاسو غوندې هستی چرې ما په خپل سترګو باندې نه لیدلې حسن ابن ثابت جواب کوي چې جبرائیل لیدلې به دې علاوه چې داسې مور بل پیدا کړی وي زما د کریم آقا غوندې مور بل زیږولی نه دی چې مور بل نه دی زیږولی ته به ووینې څنګه عاشق صادق ځکه گویا شو او فرمایي ستا په شان دلبر پیدا په جهان نشو او هغه څوک دی چې ستا مخ ته حیران نشو او چا چې ستا د ګدایۍ لذت معلوم کړو مایل بیا په بادشاهۍ د جهان نشو او چې په زړه کې مې خار ستا د کوڅې مات شو بیا مې زړه مایل په بل ګلستان نشو او تعجب د ستا وصال ستا په مخ غواړم
دا مشکل میں سنگ تر اس آسان نشو او زلیخی نشوک زما زکا سیوا دے چی پا مثل ستا یوسف دا کنان نشو او دا شیطان نسبت دا یار حسن تکیگی وارد زکا سوال زما پا بیان نشو دا محمد امین نحلگی لمنشا یا رسول اللہ چی تر یو اختد زرزل قربان نشو زکا عزت مندو ما تا وخایا چې داسې نکاح الله جل جلاله چاله ورکړی وي لکه کوم د دوانو جهانو سردار مبارک چې کوم دی الله جل جلاله حسنین و کریمین له ورکړی دی وجدتن کجدتهما اما تا وخایا په کائناتو کې داسې نیا چاله الله پاک ورکړی کوم نیا چې الله حسنین و کریمین له ورکړی دی حضور علیه الصلاۃ والسلام رفیق حیات چې عائشہ بی بی فرمایي چې کله به حضور تذکرہ کوله مال برش کراته دومره په محبت باندې به حضور تذکرہ کوله دومره په مینا باندې جانان به فرمایل چې دا هغه غیرتمند او دا چې کوم دی هغه نیکه او پاک دامنه بیبي وا چې کله ټولو خلکو ما ته د دروغو نسبتونه شروع کړل دا هغه هستی وا چې دی په اکه ټایم کې زما تصدیق کړی دی چې کله ټول خلک ما نه لرې تښتېدل دا اکه ښځه دا چې په اکه وخت کې دی زه خپل کړی ما او چې کله ټول خلک د مشکلاتو او د تکلیفونو نه یریدل دا هغه بیبي ده چې د ټول مشکلات او تکلیفونه په خپل سر باندې اغستی او دا هغه بیبي ده چې د خپل ټول مال او دولت د دین اسلام د پاره وقف کړو ما ته به وی چې لاړه شه عائشه او دا هغې چې کومې ملګري دي دا فلانې صدقه چې تیاره شوې ده دا د حضرت خدیجة الکبرا ټولو ملګرو له یوسه دومره په حضور علیه السلام مبارک باندې ګرانه وه او چې د هغې مبارک نه الله جل جلاله کوم اولاد ورکړی دی ځکه عزتمندو د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دغه چې کوم دی زمونږ د دغه ام المؤمنین د هغې تذکرې فرمایي ورته چې دغسې نیا ما ته وښایه چې کومه نیا الله حسنینو کریمینو له ورکړې ده او داسې ماما ما ته وښایه چې کوم ماما الله جل جلاله حسنینو کریمینو له ورکړی و چې هغه سیدنا ابراهیم د حضور علیه السلام مبارک بچی و ما ته وښایه چې داسې ماما الله چاله ورکړي وي ما ته وښایه چې داسې تروریانې الله جل جلاله چاله ورکړي چې کومې تروریانې الله حسنینو کریمینو له ورکړي دي حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم ځکه عزتمندو د حسنینو کریمینو شان جدا دی د اهل بیت شان جدا دی د هغې سره محبت دا زمونږ او ستاسو په زړونو کې دی خو مګر د دې محبت چې کوم دی بنیاد دا نه دی چې مونږ محبت دلته کوو هلته د حضور علیه السلام صحابو باندې ګوتې اوچتو په دې موجوده چې کوم عاشوره تېره شوه د دې محرم الحرام د دې یو دوه ویډیوګانې هم وایرل دي او یو دوه چې کوم دی ذاکرین بدبخته دی ورته ذاکر وایي دا کم چې په محرم الحرام کې د شیعګانو مجلس کې ناست دي واهیات بیانوي لګیا وي چې کوم دی د یو ځای بل ځای نه دروغ راغونډوي صرف د دې دپاره چې خلک چې کوم دی وجاړي او بار بار خلکو ته وایي شا به ځان باندې را باندې کوئ ماتم وکئ شا به ځان باندې را باندې کوئ ماتم وکئ موږ وایي ستاسو حق بیا ماتم جوړیږي که ستاسو ایمان او عقیده دا دي چې سیدنا امام حسین مړ دی موږ ځکه ماتم نه کوو چې زمونږ عقیده دا ده چې حضرت سیدنا امام حسین هغه ورځ هم ژوندی و نن هم ژوندی دی مونږ ولې چې کوم دی ماتم وکړو هغې لګیا دي څه کوي هغې لګیا دي څه کوي هغه چې کوم دی د حضور علیه السلام د اهل بیتو تذکره کوي خو د هغې په ضمن کې د حضور علیه السلام صحابو باندې ګوتې اوچتوي هغه صحابه چې زما جانان به فرمیل الله الله فی اصحابي یعنی اتقوا الله زما د صحابو بارکې زما د صحابو بارکې د الله نه ویریږئ صحابو بارکې الله نه ویریږئ دی باندې تنقید نه کوئ لګیاوي د حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه بہادری چې بیانوي په هغې په ضمن کې هم دننه د صحابو چې کوم دی څه بیانوي هغې په ذات کې عیبونه او نقصانونه لټوي دا یاد ساته عزتمندو دا یو ډېره لویه المیه ده چې یو سړی د پاکستان غوندې ملک کې چې دا د اسلام په نوم جوړ شوی دی هغه په منبر باندې ښکاره څنګه د حضور صحابو پسې خبرې کوي هغه څنګه سرعام لګیاوي سره د دې زما کریم آقا فرمایي چې من سب اصحابي فضربوه چا چې کم دی یا فجلدوه چا چې زما د صحابو ګستاخي وکړه سرعام هغه له کوړې ورکړې هغه ووهئ نن بیا هم چې کم دی عزتمندو مونږ او تاسو ګورو هغې ته باقاعده طور باندې ریلیف او هغې ته څه ملاویږي حفاظت باقاعده د هغې کېږي د هغې دپاره هم روډونه بندېږي شاراونه بندېږي ولې چې دې لګیا دی دا بکواس وکړي ځکه عزتمندو کنه محرم الحرام راځي که دا ښکلې میاشت راځي دا واحد اهل سنت و جماعت دی
چې د چا د حضور سره نسبت دی، د هغې قدر، د هغې منزل او مرتبه دا د دې په زړونو کې قایمه ده. مونږ او تاسو چې کله د محرم الحرام په دغه مبارکه میاشت کې د حسنینو کریمینو تذکره کوو، نو موږ په داسې صورت باندې نه کوو چې شابه ځانونه ووهئ او شابه چې کوم دی ماتم وکئ. مونږ مقصد دا وي چې کله امام حسین لار د عظیمت خپله کړه، کله امام حسین لار د عظیمت خپله کړه او کله هغې مبارکو د حضور د دین دپاره میدان ته ووتل، څه چلو لږ پس منظر وګوره. آیا حضرت سیدنا امام حسین چا مونځ ته نه پرېښوده؟ آیا چا مدینه منوره کې درود شریف ویلو ته نه پرېښوده؟ که چا په مدینه منوره کې درس نه منې کو چې دلته به حدیث نه بیانېږي، دا هر څه جاري و ساري و. جماعتونه هم ځای په ځای باندې آباد و. پوهېږئ دې باندې زما دا خبرې د زړه په غوږونو باندې واورئ. جماعتونه هم آباد و، اذانونه هم پکې کېدل، منځونه هم پکې کېدل، درس و تدریس هم شروع و، او همدارنګې چې کوم دی د دین اسلام تبلیغ ترویج او اشاعت هم شروع و. دا هر څه شروع، خو صرف دومره وه چې کوم بادشاه و هغه فاسق و، هغه فاجر و، علی الاعلان به فسق کو، او همدارنګې چې کوم دی د هغه د فسق او فجور په وجه باندې حضرت سیدنا امام حسین د هغه د بیعت نه انکار وکړو چې کېدی چېرته شي چې دا چې کوم دی زما د نبي علیه الصلاۃ والسلام وینا د چا په وجود کې وي او هغه به یو فاسق او د فاجر څوک وي، د هغه بیعت به وکړي. بس دغه وجه وه چې دې مبارک لار د عظیمت خپله کړه او لار د عظیمت باندې مخکې شو تر قیامته پورې. د حضور علیه السلام امتیانو له دا سبق ورکړه چې کله زما د نیکه په دین باندې حملې وي، کله د هغې مبارکو د سنتو مذاق اړاویږي، کله چې کوم دی د حلال او د حرامو تمیز ختم شي او د هغې چې کوم دی بادشاهي وقت د هغې سرپرستی کوي، نو په داسې وخت کې د هغه بیعت کول ضروري نه دي. په داسې وخت کې د دغه ظلم او د دغه جبر خلاف میدان ته راوتل ضروري دي او د دې چې کوم دی مقابله په میدان باندې ضروري ده. هغه مبارک مونږ ته دا درس وښو. نن څه چلو شو، مونږ د هر ظالم جابر مخې ته سترګې ټیټې کړې. پاکستان کې څه څه ونه شو، د حضور په عزت او ناموس حمله وشوه. پوهېږئ دې باندې د حضور علیه السلام په ختم نبوت باندې حمله وشوه. د ستمبر میاشت ده، هغه 7 ستمبر چې 1400 مسلمانانو قرباني ورکړه او د هغې د قربانۍ په وجه باندې یو قانون پاس شو. نن عزتمندو هغه قانون بالکل کالعدم دی، د هغې اړو څه حیثیت نشته. وګوره د پاکستان په اهمو عهدو باندې بیا قادیانان راغلي دي، بیا قادیانیت په زور کې دی، بیا هغې خپل چې څه غواړي هغه کوي، بیا د هغې چې کوم دی څه دي د هغې لاسونه آزاد دي. باوجود د هغې عزتمندو سره د دې چې ګستاخۍ د حضور وشوې او مکه ګستاخان لاړه رها شو، هغې ته ریلیف میلاو شو. او مونږ وایو فلانې مولانا ډېر ښه سړی دی. ښه سړی ولې دی چې د وخت کم ظالم او جابر هغه ته د لرې نه چې کوم دی لاسونه نیولي، هغه له د لرې نه. حالان کې مجدد الفیسانی فرمایي چې د کفارو سره تعلق صرف لکه د لیټرین حده پورې دی. څه حده پورې دی؟ تعلق خو سره حرام دی، خو چې کله ضرورت راشي او د هغې ضرورت صرف دومره وي چې انسان وایي چې دا په دې وخت کې د سره دا ملاوېدل انتهایی ضروري شو، نو د لیټرین تر حده پورې. څنګه چې د هغې پلیتۍ نه انسان ځان ساتي، خو دا چې کوم دی د ضرورت دي د دې نه زیات نه. همدارنګې د ظالم جابر په وړاندې کلمه د حق ویل د ټولو نه افضل ترین جهاد دی. نن موږ د ټولو نه ښه ملا چا ته وایو؟ زموږ په نسب باندې د ټولو نه ښه ملا هغه دی چې هغه چا ته هم څه نه وایي. یاره دا فلانې ډېر ښه سړی دی، بس دی چا ته هم څه نه وایي، چا سره هم غم غرض نه لري، نو دا ملا نه دی، دی جړا دی. پوهېږئ دې باندې دا څه شی دی؟ دا یې جړا دی. ملا هغه دی چې زما جانان فرمایلی دي چې زما د امت علما به داسې وي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتأخذن علی ید الظالم. حضور قسم خوړلی دی زما دی په رب لا یزال باندې قسم وي چې د چا په دست قدرت کې زما ساده زما د امت علما به د بن اسرائیلو د هغې علماو غوندې نه چې دا به د هر وخت ظالم او د جابر تالی سټ وي، دا به د هر ظالم او جابر سره لګیا وي، غاړه په غاړه به وي او بیا د هغې روټۍ به خوري او د هغې مدح به وي. زما د امت علما به داسې نه وي، بلکې دا به لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، دا به امر بالمعروف هم کوي، نهی عن المنکر هم کوي، ولتأخذن علی ید الظالم. او چې کله یو ظالم ظلم کوي
په دین باندې حمله کولو نه لوی ظلم باندې بل ظلم نشتا، د حضور په ختم نبوت باندې حمله نه باندې ظلم بل نشتا، د حضور علیه السلام ګستاخ پرې خودو نه باندې ظلم بل نشتا، هغه بیا کینیډا ته په آرام لېږل د هغې نه باندې ظلم بل نشتا، چې دا چې کم دی څه کېږي هغه دغه ظلمونه کوي، زما د امت علما به بیا غاړې نه ورکوي، ولتاخذن علی ید ظالم، دی به په خپل ایمانی طاقت باندې د دغې ظلم مقابله کوي او د ظالم ګریوان ته به لاس ورچوي. د افغانستان صدر ظاهر شاه راغلی دی، ډایرکټ یې هغه ته م ویلي دي خبردار تا په فوج باندې ولې ګیرې خریلي دي، د دې به تا نه الله پاک تپوس کړي هغه دا څنګه شخصیت دی، ما دعوت لره وغوښته او دی لګیا دی اوس ما ته خبرې کوي، خلکو ورته وی دی دا نه ګوري چې د مخې ته څوک دي، هغه د مدینې منورې چې کوم دی څه دی ګورنر دی او هغه راغواړي او دی مبارک کور ته چې کوم دی وردننه کېږي هغه حجرې ته وګوري چې په حجره کې دننه د جاندارو تصویران لګېدلي دي، ډایرکټ بهر ته راوځي وي زه روټۍ نه خورم په دې کې، او ورته وی ولې نه خورئ؟ وایي ځکه نه خورم چې په دې کې جاندارو تصویران لګېدلي دي، دننه نور علما ناست وو، هغوی په ژړا شو، هغوی وی مونږ خو دلته راځو، مونږ روټۍ هم خورو، مونږ هر څه کوو، مونږ بیا د ده صفتونه هم کوو چې واه واه ته خو ډېر سخي یې او ته خو ډېر ښه سړی، نن د الله جل جلاله د کرم ته وګوره چې یو د حضور اشک راغی او یو د حضور اشک راغی په هغه باندې تصویران لاندې راکوز کړه او بیا هغه وی شاه دا زر راکوز کې چې راکوز یې کړه، باباجي ورته وایي چې نه داسې نه که نه دا خو چې زه لاړ شم ته بیا بیا ولګې، دا زما په وړاندې اوسېږه زه به هله ستا خوراک کوم. او هغه که د خپل وخت چې کوم دی صدر وي مرزا سکندر وي او زما اوس چې کوم دی په ذهن کې راله چې دا باباجي مبارک دته لاس ولې ورچولی دی، دا باباجي مبارک چې کوم دی دته ګریوان ته ولې لاس اچولی دی. یاد ساتئ مرزا سکندر چې و دا د قادیانانو د ټولو نه لوی په هغه وخت کې یا یعنی پټ قادیانی و او یا د قادیانانو د ټولو نه لوی حمایتي و، د ده په حکم باندې د لاهور په ځمکو باندې 14 زره چې کوم دی مسلمانان هغه شهیدان شوي دي. ده به ورته وی ماله دا مه وایه چې څومره پکې چې کوم دی وویشتې شو، ما ته ده ووایه چې یو ګولی خو داسې نه ده تلې، ټولې ګولۍ په ځای راغلي چې کله دلته راغی عثمانزو ته او د شانو نواب ځای ته راغی او کله دلته کې ولا باباجي مبارک لاړو او د توجه نه ورکوله، باباجي مبارک یې ډایرکټ ګریوان ته لاس اچولی دی. دې ته عزتمندو د حضور علیه السلام د امت علما وایي چې هغه دا نه دي کتلې زما په وړاندې څه دي، زما په وړاندې څوک دي، چې د دین اسلام خبره راغلې ده په میدان کې کړې ده، که د ختم نبوت خبره راغلې ده په 1953 کې او هغې وي پانسي به ورکو، دا شک صادق ولاړ دی منبر باندې ولاړ دی، په سټیج باندې ولاړ دی او سټیج باندې اعلان یې کړی دی که د حضور په عزت او ناموس چاته پانسي ورکول کېږي، محمد امین اعلان کوي چې د دې جلسې صدارت په خپله باندې کومه. او بیا چې هغې کله د ګجرات په جیل کې بند کو پانسي ورته واوروله نو یارېدلی نه دی، رستو شوی نه دی، مشن یې پرېښودی نه دی، دا یې نه دی ویلي چې زه به چې کوم دی څه چلو کمه، زه به په بله طریقه باندې د دین کار شروع کمه، زه به لار د یو رخصت خپله کمه، زه به چې کوم دی الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان باندې عمل وکمه، زه به دې ته ښکاره ویم چې بس زه چې کوم دی دستبردار شومه بیا به خپل کار کومه. نه وی فرمایل که په هر ویښته مې زر روحه پیدا شي خو یا رسول الله قرباني به یې کړم ضرور په مینه ستا، ستا له مینې به وانه وړمه دلبره که غماز مې کړي چور چور په مینه ستا. نن عزتمندو 40 ورځ ده، 40مه ورځ ده د کشمیر مجبور و مقهور مسلمانان بالکل د مجبورۍ په حالت کې هغې لګیا دي چې کوم دی صدي په هغې باندې 40مه ورځ د پوره 40 ورځې وشوې او په دا 40 ورځو کې هغې د دغې ظالمانو جابرانو د دغې هندوانو کافرانو په حق څه کې بند دي، د هغې په قبضه کې دي، د هغه په گرفت کې دي او 40 ورځو نه نان سټاپ مکمل طور باندې چې کوم دی کرفیو ده، نه بهر دکانونه کولو دي، نه مارکیټونه کولو دي، نه معمولات زندگی، نه دفترې. سوچو که 40 ورځې که یا یو انسان غریب وي د هغه دیاړي نه وي، یا یو انسان سره دیاړي وي هغه ته دکان بند وي، هغه ته خوراک بند وي، مارکیټونه بند وي، په دې کې چې کوم دی مواصلاتي نظام ټول ختم دی، گویا کې هغې اراده دا کړې ده چې 100 میاشتې مسلسل دا کرفیو جاری ساتي د څه دپاره چې کشمیریان چې دا کم جدوجهد کوي
د دې جدوجہد نه مکمل طور باندې چې کوم دی دستبردار شي او کمزوري شي، ختم شي، او بیا هم دا کشمیر وي چې دا د دې هندوانو ځای جوړ شي. افسوس دا د 80 لکه مسلمانان تکلیف کې دي، مگر یو تپوس هم نشته چې دومره یو انسان وي 80 لکه مسلمان تکلیف کې دي، یو مسلمان داسې شته چې د هغې دپاره آواز پورته کړي، چې چا آواز پورته کړه هغې وي 12 نه 12:30 پورې نور ته ودرېږئ بار با دا آواز و دې باندې خبره ختمه شوه چې هغې دپاره احتجاج وکړئ او څوک لاړ شي او هغې وایي دا مسله به مونږ د کشمیر مسله به مونږ اقوام متحده کې چې کوم دی راوچتو. که په دې باندې د اسلام مسلې حل کېدې نو یاد ساته عزتمندو، زما کریم آقا مبارک با پاک وخت کې لشکرکشۍ بیا نه کولې. د حضرت سیدنا عثمان صرف خبر راځي وي عثمان شهید شو، نو د اسلام مزاج دا دی چې حضور 1400 صحابه راغونډ کړه او ټولو ته وی راشه بیعت وکړئ په دې باندې چې مونږ به مرګ باندې بیعت وکړئ چې مونږ به د حضرت عثمان بدل اخلو. د اسلام مزاج دا دی. نن عزتمندو څه چلو شوه، هر طرف ته بېوسي. مونږ د حضور علیه السلام سنت خو بیانو چې په ښي لاس باندې سنت دی، خواږم سنت دی، روټۍ په ناسته باندې داسې بیانو داسې بیانو، خو دا هم چړې بیان نه کړه چې د حضور علیه السلام د مدینې منورې ژوند خو د تورې نه خالي نه و. هم په دغه لاس کې چې په کوم لاس باندې دی مبارکو خوراک کړی دی، په دې لاس کې 20 ځله بنفس نفیس په خپله باندې په لاس کې تورم راغستی ده او میدان کې ولاړ دی. مونږ دا ولې بیان نه کړی؟ زما جانان فرمایي اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم ذلا، چې کله تاسو جهاد پرېښوده پوهېږئ پې جهاد هم پرېښوده، الله به تاسو باندې داسې ذلت مسلط کړي چې د هغې نه تاسو بیا بار کېدی نه شئ. نن د جهاد نوم هم دهشتګردي شوه، نن چې د جهاد نوم اخیستل هم مونږ یریږو. مونږ وایو که مونږ وایو چې جهاد دا خلک به څه وایي چې دا څوک راله. د ملک سابقہ وزیر داخلہ بدبخت بیان ورکئی ہم پھر سے جہادیوں کو موقع نہیں دیں گے اس ملک میں. گویا کہ دا جہاد لکه یو لوی جرم چوي، دا یو ډېر لوی جرم چوي، لکه د قرآن هر سپاره کې چې د قرآن آیت د جهاد باره کې آیت نه وي، لکه چې حضور علیہ السلام مبارک په خپل ژوند کې جهادونه نه وي کړي، دا دومره غټ جرم شو چې هم پھر سے ان کو موقع نہیں دیں گے. افسوس دا دی چې تا به ویلې وې چې قوم تیار شي د جهاد دپاره، د خپلو کشمیرو مظلومو مسلمانانو تپوس دپاره تیار شي. مونږ به درته ویلې وې چې او همداسې ده، یوازې 7 لکه فوج نه دی، د کشمیر مجبورو مسلمانانو دپاره 2 کروڑه مسلمانان تیار ناستې دي. افسوس دا دی عزتمندو، حضرت سیدنا امام حسین واقعات خو بیانو، خدا نه وایي امام حسین کربلا ته ولې تللی و. بس زما موضوع صرف دقه وه، نقطه دغه وه. هغې مبارکو په باره کې قربانۍ خو ذکر کوو چې داسې قرباني وه او داسې وه، مگر دا نه وایو قرباني ولې ورکړې وه، باعث او وجه څه وه چې کله په دې وجه باندې مونږ او تاسو سوچ وکړو نو په دې نن زمانه کې به مونږ او تاسو ته بیا یقین حاصل شي چې مونږ چرته یو، او که په دې حالت کې زمونږ نه سا ووته او د دواړو جهانو سردار مبارک ته مخامخ شو چې زما چې کوم دی د امت مجبورو مسلمانانو چغې وهلې ستا پروا هم نه وه، د هغوی عزتونه لوټ کېدل ستا پروا هم نه وه، هغې د لږو د تندو د لاسه بچي چې کوم دی مړه کېدل ستا پروا هم نه وه، ته د خپلو بچو د لاسه بهر ترو نه وتې، دا ستا بچي دومره قیمتي وو که زما جانان مبارک حضرت علی اصغر پیش کی چې زما د دې بچي نه هم زیات قیمتي وو، دا ستا ځواني دومره قیمتي وه چې زما د امام حسین نه هم زیاته قیمتي وه، هغه خپله وینه د کربلای معلی په میدان کې توی کړه، ستا وینه دومره قیمتي وه چې تا بچ کوله. یاد ساته عزتمندو د دې خبرو جواب مونږ سره نشته. الله کریم جل جلاله د امت کی بیا جهادي روح را بیدار کی، امت مسلمه دی الله جل جلاله بیا بابا جی مبارک چې کوم دی 10 شخصیت او چې فرمایل به چې څه تسبیح پلاس کې په جماعت کې کېناستلم خوند کوي، او چې کله میدان د تورې راشي نو توره پلاس په میدان کې ودرېدلم خوند کوي. بیا به دا وي چې بیا عزتمندو مزه د دواړو ده، مزه د دواړو دا سره لازم او ملزوم دي، خو چې کله یو انسان دا وایي چې نه زما امت مسلمه دې ټوکړې ټوکړې کېږي، زما دې سره کار نشته، دا دین نه دی، پوهېږئ دې باندې دا اسلام نه دی، دا د اسلام خدمت نه دی. کفار خو غواړي دا چې څومره ډېرېږي خوشحالېږي، هغې وایي دا صرف په اربونو مسلمانان راشي چې مونږ ته څه نه وایي، په اربونو دې راشي منځونه دې کوي، روجې دې نیسي، هر څه دې کوي خپل، بس چې مونږ ته نه په ارام یو، چې د جهاد د نوم نه هم یریږي، د جهاد د تعلیم نه هم یریږي،
په جهاد باندې د کتاب لیکلو نم یریږي د حضور علیه السلام د جهادي زندګۍ بیانولو نم یریږي په کربونو دي شي پروا نه کوي خو که یو شخصیت داسې راشي چې په هغه کې ایمان د حاجي محمد امین غوندې وي په هغه کې ایمان د حاجي صاحب د تورنګزو غوندې وي په هغه کې ایمان د حضرت اډې صاحب مبارک غوندې وي نو یاد ساتئ بیا په لکونو انګریزانو خو چې دی هستو د هغې خلاف چې کوم دی میدان ته راوتلي سره د اسباب او وسایلو یې وله شکست ورکړی دی او هغې دا وطن پرېښودلی دی هغې یریږي نو د دغسې ایمان نه یریږي ځکه چې دا هستی چې دی دا د حضور علیه السلام په خوی او اخلاقو باندې بیا خپل ژوند تېری د امام حسین په تذکره کې دغه د عظیمت لار مه هېروئ کله به ته به هله د حضور علیه السلام د دغې نوسي د سیدنا امام حسین خادم جوړېږي چې ته د هغې مبارکو غوندې په لار د عظیمت باندې د دین اسلام دپاره خپل مال و جان پیش کې الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو په سینو کې خپل محبوب علیه السلام محبت د اهل بیت محبت همدارنګې ورسره چې کوم دی د صحابه کرامو محبت او دعا د زړه نه وکړئ چې خدای دې قوم له بیا جهادي جذبه ورکړي حضور علیه السلام په خوی او اخلاقو باندې جهاد نصیب وګرځي